الله رب العزت په دې قرآن کې یو ټکی ذکر کړی دی، هغې ته ویلی کېږي حمل. حمل څه ته ویلی کېږي؟ بوج اوچتولو ته ویلی کېږي. بیا دې سره نږدې یو ټکی میلاویږي، هغې ته ویلی کېږي حلم. حلم هم چې دی هغه بوج مشقت دې اوچتولو ته ویلی کېږي. خو یو وي هغه چې ظاهري طور باندې بوج اوچتول وي، انسان دې داسې څه بوجۍ اوچته کړي یا نور څه سودا اوچته کړي، هغې ته ویلی کېږي. یو هغه وي چې باطني طور باندې یو انسان یو بوج اوچتی، لکه زنانه چې امید سره شي نو هغې ته هم دغه ویلی کېږي. الله رب العزت مونږ ته په دې کې دغه خبره ایښې ده چې تاسو یې برداشت کوئ. حلم، بردباري دا چې دا ځان کې پیدا کړئ، داسې برداشت ځان کې پیدا کړئ چې بل یو کس د تا سره څه ظلم زیاتې وکړي او د هغه ظلم زیاتې په بدله کې ته هغه نه هېڅ بدله وانخلې، هغه ته څه وکړې؟ ته معاف کړې. دې ته ویلی کېږي برداشت. او دا برداشت بیا داسې هم ده، یو کس دی افسر ورته خبرې وکړي، استاد ورته خبرې وکړي، بل چا ورته خبرې وکړي، خو د ده نه لوی درجه باندې دی، هغه ورته خبرې وکړي او دی چې دی نو هغه برداشت کړي. دی وایي ولې یاره ما کې صبر ډېر دی، حلم را کې ډېر زیات دی، بردباري را کې ډېره زیاته ده. دې ته دا نه وایي د برداشت ماده. خو ته ورته ځکه څه نشي ویلی چې او ستا افسر دی، تا ته پته ده که زه ورته څه ویم نوکرانې مې وباسي، که زه ورته څه ویم نو ما وهي، که زه ورته څه ویم ما د مدرسې نه د سکول نه مې وباسي، ځکه ورته څه نشي ویلی. دا هغه برداشت نه دی. برداشت دې ته ویلی کېږي چې ستا پې قدرت وي چې ته ترې انتقام واخلې، ستا پې قدرت وي چې ته وله غزار ورکړې، ستا پې قدرت وي چې ته د هغه نه خپله بدله واخلې، خو د هغې نه باوجود چې ستا پې قدرت شته دی او ته هغه معاف کړي، هغه نه انتقام وانخلې، ته په هغې باندې صبر وکړي، دې ته برداشت ویلی کېږي. الله رب العزت علیم هم دی او حلیم ذات هم دی. او د الله رب العزت د حلم ته بیا وګورئ، د الله رب العزت حلم هغه بیا ډیر زیات دی، برداشت بیا ډیر زیات دی. هغه داسې چې تاسو وګورئ مونږ څومره ګناهونه کوو، دومره زیات د الله نافرمانی کوو چې دومره نافرمانی څوک بل څوک نه کوي، بل مخلوق دومره نافرمانی نه کوي. د هغه نافرمانۍ نه باوجود الله رب العزت په موږ باندې رزق چرته بند کړی نه دی. د هغه نافرمانۍ نه باوجود الله رب العزت موږ نه چرته داسې انتقام اخیستی نه دی چې څنګه مخکیني قومونو نه انتقام اخیستی و چې په هغې باندې قسمه قسمه عذابونه، ځمکې پرې الټه شوې، سیلابونه پرې راغله، نور څه پرې راغله، الله موږ باندې داسې نه دي کړي. الله رب العزت مونږ ته داسې نه دي کړي لکه آدم علیه السلام نه یو خطا شوی وه، ځکه ولم نجد له عزما. الله رب العزت وایي د هغه پکې څه اراده نه وه، هیره وه وشوتې نه، او په هغې باندې الله رب العزت هغه د جنت کپړې ترې ویستې، جنت نه یې راوویسته. او زمونږ معاملې ته وګوره چې انسان د ګناه دپاره کپړې وباسي، الله یې ورته بیا واچوي، نی رانیسي پې. یو انسان د ګناه دپاره د کور نه بهر وځي، جومات نه بهر وځي، الله بیا کور ته راولي، بیا په امن سره جومات ته راولي. الله رب العزت دا برداشت دی چې ته زما نافرماني کې زه تا بیا په خیر و عافیت سره خپل کور ته راولم، بیا خیر و عافیت سره تاسو جومات ته راولم. نو الله رب العزت دومره برداشت کوي د خپل د بنده چې دته نقصان رسول نه غواړي. الله رب العزت که چرته داسې وی چې الله رب العزت مونږ ته ویلې چې تا ګناه وکړه
د دې ګناه انتقام دار چې پتا باندې به اوس رزق بندي ته تر کومه پورې په دنیا کې پاتې کېږي طالب رزق نه ملاويږي بیا مو سکولا یا داوي چې تا ګناه وکا اوس د دې ګناه بدله دادا چې ته د دنیا په دی اور کې داسې یو 10 منټه 10 منټه ګنټه به ودرېږي بیا به موږ سکولا الله رب العزت انتقام اغستی شي بدله اغستی شي خود دې هر سنه باوجود الله رب العزت زمونږ بدله نه اخلي دیو جنا حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي تخلقوا باخلاق الله تاسو د الله په اخلاق سره ځان مزین کې چې د الله کم اخلاق دي نو د الله رب العزت ټول کې بهترین او ټول کې لوی اخلاق دادي چې مونږ برداشت کړي نو مونږ ته هم دا وایي چې تاسو یو بل برداشت کوئ یو بل سره تاسو چې کله معامله کوئ تاسو یو بل سره ظلم زیاتې راځي نو هغه کې یو بل برداشت کوئ صبر معامله په هغه کې تاسو کوئ عیسی علیه السلام یو ځل په لاره باندې روانو یو کس ورته لګیاو بدر دی ویلې خبرې ورپسې کولې عیسی علیه السلام بیا هم روان دی هغه چې هغه بدر دی ډېر زیات کې نو عیسی علیه السلام ورته دعاګانې ویل شروع کړه هغه ته دعاګانې کولې لګیاو هغه ورته بدر دی وی عیسی علیه السلام ورته دعا کوي چا ورته ویل چې ته هغه درته بدر دی وی او ته چې ته ورته بیا هم دعا کوي عیسی علیه السلام ورته کل اناء يترشح بما فيه چې د چا په ظرف کې د چا په زړه کې سوي هغه بل ترسي د هغه په زړه کې د هغه په ذهن کې ګندګي ده نو هغه ما باندې هغه ګندګي راولي زما ذهن زما زړه هغه صفا ده نو زاغه ته دعا کوم اوس که زما ذهن کې هم ګندګي وي نو بیا به زه هغه ته کنځل کوم نو یې ګوره د انسان په دې زړه کې چې سوي د انسان په دې لوغي کې چې سوي دی به هغه بار روباسي اوس که په دې کې ښه اخلاق وي ښه اخلاق به روباسي که په دې کې بد اخلاق دی به بد اخلاق روباسي معاشرې ته دیو جن دا یاد وساتئ کله به هم تاسو دانی کتلی چې کپڑا پلیت شي نو خلک کپڑا په متیازو باندې پاکي په متیازو باندې وینځي نه بلکې کپڑا چې کله پلیت شي نو صفا او بو باندې هغه کپڑا وینځي اله به هغه صفا کیږي دارنګ چې کله هم یو انسان در سره بد وکي تور سره د هغه په بدل کې برداشت وکا نو چې څومره تا هغه برداشت کو دومره با الله رب العزت ته اجر هم درکې او دومره به خبر راغونډيږي هم او که برداشت پکې نوي نو خبر بیا نور هم برانيږي خبر بیا نور هم خرابيږي دیو جن الله رب العزت فرمای ادفع بالتي هي احسن چې کله هم تاسو ته صحبت در رسین او تاسو په خطر کې سره د هغه بد جواب ورکړي په غلطه طریقې سره جواب د هغه مور کوي او کبیاوی جواب ورکوي هم خامخا تخپل انتقام اخلي خپل بدله اخلي موږ شریعت یو حد مقرر کړي فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم کچرته تخپل بدله اخلي نو ته صرف دومره واغله چې څومره تاسو را زیاتې کړي دي ولئن صبرتم لهو خير للصابرين خو کچرته تا بیا هم بدله وانه غشت صبر دې کو ګوره صابرین خلق ډیر بهترین خلق دي الله رب العزت فرمای دا ماته ډیر زیات خوختي الله رب العزت فرمای نو صابرین خلق الله ته ډیر زیات خوختي بهترین خلق دي خو بدلوم چې ته اخلي نو بدله بداسي لکه زمونږ په معاشره کې خدا خبره کوي وی د ما ته پیله سپیړه راکا د ما ته پیله کنسل وک دا پیله او دویم دا نشته په شریعت کې نه کتل کېږي دیتا کچرته یو انسان بل انسان ته کنسل وکي او د په بدل کې ورته دو کنسل وکي نو اول خو هغه ظالم او چې کنځلې وکي خو کده دو کنځلې کې اوس دې ظالم شه کاغه درې کنځلې وک هغه اوس هغه ظالم شه
دارنګ یو کس بل کس ته سپیړه ورکړي دی ظالم دی که هغه 2 سپیړې ورکړي هغه ظالم شو. شریعت مونږ ته داسې لاره ښایي، مونږ ته وایي خیر دی ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین. خیر دی که تاسو دا برداشت که دا د یو بل خبرې برداشت کړي نو الله رب العزت به درته په دې باندې بهترین او ښکلی اجر او ثواب دله درکړي. یو بل برداشت کول دا پکاري. مونږ خو معامله دا ده چې مونږ خو خپل خلک هم نه برداشت کوو، مونږ خپل خلک د کور خلک هم نه برداشت کوو، بعض اوقات رور نه برداشت کوي، دغه رنګې ګاونډ کې ګاونډي نه برداشت کوي، په تره زوی د تره زوی نه برداشت کوي، د کور خلک یو بل نه برداشت کوي. حالانکه تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند ته وګورئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته پوره یو نمونه پرېښوه که هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وړو سره رویه ده. نو انس رضی الله تعالی عنہ وایي ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره 10 کاله تیر کړه. وی په 10 کالو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته دا ونه وی چې دا کار دی ولې اونکه یا دا کار دی ولې داسې وکړه، بس زما به رهنمایي په ښه طریقې باندې کوله. او په دې 10 کاله کې ما ته یاد نشي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما باندې غوسه کړې وي. یو صحابي و، نو هغه چې دی نوجوان هلک و، هغه په دې باغونو باندې چې تېرېده نو د مدینې منورې ترتیب به دا و چې کمې کجورې لاندې په ځمکه راغورځېدلې دي نو هغه ټولو ته اجازت و هغه خوړی شي، خو ونې ته به څوک خیږي نه د مالک د اجازت نه بغیر. یو صحابي نوجوان هلک و، هغه به روان و، نو هغه به چې ونه کې به یې وکتې چې یاره دا کجورې خو زما ډېرې خوښې دي، نو هغه کجورو ته به وخته هغه کجورې به یې راوشو کولې هغه به یې وخوړې. کله به یو باغ ته لاړه کله به بل باغ ته لاړه. یو صحابي چې دی نو هغه د لاسه راونیو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې راوسته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړ یا رسول الله دی خو چې دی نو دی خو باغ ته راشي ونې ته وخیږي کجورې راوشو کوي او هغه کجورې چې دی نو هغه دی خوري. حالانکه خبره خو داسې نه ده که د ځمکې کجورې راوچتې کړي نو خیر څه خبره نشته دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې دا خبره وکړي زه ډېر سخت ویرېدم. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اول ماته چې دی نو ماته دا ووایي چې ته څنګه یې؟ ما ورته چې زه ښه یم او داسې په خندا شه لږه. نو نیمه یره زما په هغې سره لاړه ختمه شوه، نیمه یره زما په هغې سره ختمه شوه. وی بیا د هغې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم راته وایي چې ته ولې داسې کې دې ونو ته خیږي او ته پردی کجورې هغه راخلې او خورې؟ وی ما ورته چې رسول الله زما ته ډېره زیاته لوږه لګي او نور سره شته دی نه، نو زه چې نو زه صحیح دغه د ځمکې کجورې هم وخورم خو په هغې موړ نه شم، نو زه دا نورې کجورې هم چې دا راوشو کوم. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راته چې ګوره تا ته اجازت صرف د ځمکې د کجورې دی، د ونې د کجورې درته نشته دی، البته د دې نه ځان وساته زه درته دعا کوم. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې راته دا ووایي چې دې نه ځان وساتئ، ما ورته چې بالکل بس نن نه بعد د دې نه ځان ساتم. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس اوچت کړ او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا وکړه چې یا الله د لوږه چې کومه دا کمه کړي، لوږه پې زیاته وي وی دا لوږه پې کمه کړي، ځکه چې لوږه زیاته وي نو هغه هم پوره یو مسله وي که نه، انسان بیا بار بار خوراکونه کوي او څومره چې سړی خوراک زیات کړي دومره بیماریانې هم زیاتې وي، څومره چې د خوراک کم وي دومره بیماریانې هم کمې وي. هغه صحابي دا وکړه. پیغمبر صلی الله عائشه رضی الله تعالی عنها وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ځل کور ته راغی موږ خپلو کې ناست وو، بس ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې دونه داسې خبرې مې کولې ورته او مخ مې تیاړولې او خبرې مې کولې پوه وی لږه غوسه ومه او چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مخ راواړوي هغه راته لګیا او خاندلې بیا ما هم ورته وخاندل. اوس چې ښځه چاته خبرې وکړي نو څومره څه غوسه کېږي، وي دا ښځې ته ګوره او خبرې ته ګوره. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله ښځه هغه به هم برداشت کوله، بلکې یو واقع کې راځي
عائشه رضی الله تعالی عنها او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل کی خبر کولې دي چې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ راغو. ابوبکر رضی الله عنه ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ابوبکر زما او د عائشه په منځ کې فیصله وکا. زمونږ څخه خبر روانه زما او د عائشه په منځ کې فیصله وکا. چې دا ورته نو عائشه رضی الله تعالی عنها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې خبر ورته کې خو ټیک ټیک خبره ورته کې دی ورته ویل. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ یو مضبوطه سپړه عائشه رضی الله تعالی عنها لورکا ویته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم متعلق دا خبره کې هغه چرته غلطه خبره کړې تر نه پوري. عائشه رضی الله تعالی عنها او یریدا هغه زین پاسه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شاته کې ناستا. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابوبکر صاحب ته موږ ویل چې ته په فیصله وکې ویزه بستلار شي موږ خپل کې فیصله کو. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ پاسه د لاړ روان شه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله عنها ته څنګه بچ مې کی کنه ایمات نه بچی کی نه دویم گزار دیوم خوړو وش لکه دومره پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق اختیارول. ما خو درته وی چې خپل سره داسي بلکې دشمن سره هم داسې وا. د طائف تلاړ بجای د دې چې هغه ول خوراک پکړې وي سکا کې ور کړې وي او به ور کړې وي نه ولا ابو ورکی نه ولا خوراک ورک ایسه مونکه الټه داسې وکړ چې د اغازه چې کم لوفر الکانو آی ور پسې شه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کانو باندې وشته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ځای کې دمو خوړه دی اوچت ک روایتو کې راځي. وی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم را روان دی رامنډي وای او دی په کانو باندې ولي. عائشه رضی الله تعالی عنها وی ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د دې واقعا لس کاله بعد تپوس وکړ. امارته چې ستا په ژوند کې ټولو کې سخت ورځ کوم یو وا ویراته چې هغه د طائف ورځ چې کوم دا هغه زما په ژوند کې ډیره سخته وه. وی ځکه زما پڼې هغه هم چې د ویرونو ډکې شوی وي دومره سخت ورځ په ما باندې او د هغه سخت ورځ نه باوجود هم په هغه ورځ باندې جبرائیل علیه السلام راغو او جبرائیل علیه السلام ورته وی ته حکم وکا دا غرونه پر ایوزي کو غرونه مېس کې چخنی کو بالکل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وینا هغه خبره برداشت کی. بیا په احد کې تاسو ګورئ چې په احد کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم غاخونه مبارک شهیدان شو شونډه مبارک اوش لیدا بیهوش شو چې اوش کې راغ داغه نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس چته عمر سے وی بس اوس خود دې بیړه غرق شو د چا د مکی مکرمه خلکو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوس بدعا کوي. الله رب العزت پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه کوي یا اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون. اے الله زما دي قوم ته هدایت ورکي دی ما پیجنینا کزیو پیجندم نو بیا بچي بیا بدی داسې نه کوي صحابه پیجندل او هغه تکلیف ورکولو خو ما پیجنینا زکه دی داسې کوي کزیو پیجندم بیا ما سره داسې نه کوي. نو ګوره په هغه ټیم کې دعا وکا بلکې یو کسو حبار ابن اسود غالبا هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لور قاتلو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منوره ته لاړ هجرت وکړه نو ورسره بچ دي نو صحابه به هم هجرت کولو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم زوم هغه مدینه منوره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی ګوره وی ته چې لاړ شو زما لور زینب وی هغه هم راوسته وش ایمت اگر را یادېږي هم ځکه لوري وه ګرانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې لوریانې ډېرې زیاتې ګرانې وه لوریانې وې ډېرې زیاتې پې ګرانې وې. هغه ورته صحیح دی وي زه چې مدینې منورې مکې مکرمې ته ورسم زه به یې راوستم. نو هغه ټیم کې په هجرت باندې پابندي لګېدلې وه د مکې مکرمې خلکو د طرف نه چې څوک به هم هجرت نه کوي. ده چې د داسې کار وکړو چې زینب ته وویل وی ته لاړه شه یو کس ورسره که چې دا به بوځي فلاني ځای کې به صحابه بیا تا ته ولاړ دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګري هغې ته به یې حواله کړي.
هغه چې څنګه روانه شو نو ابو سفیان مخه ته راغی هغه وی چې دا خو زموږ د پاره ډیر د بې عزته مقام دی چې یو کس هجرت کیو هغه هم د ورځې کې پرانا کې زموږ مخه ته کوي پدې کې د حبار ابن اسود راغو او دا زینب رضی الله تعالی عنها د هغه رشتہ دار مو اچراغ ناغوي چې دا به څنګه زی او خباندې ناسو د اوخې نه را لړکا چې را لړکا نو اخو مکه مکرمه کې خټول کانی دي بیا اطراف کې ټوله شګه ده په کانو را لړ شو نو هغه امید سره هم ماشوم و بګیړه هغه هم زایشه چې هغه زایشه نو بیا ابو سفیان چې دینو هغه ته داسې لګره هم راغی هغه وی زه خیر تاسو لاړ شي خو اوس مزه د شپې ټیم کې تاسو وځي نو زه به کم از کم د خلکو ته ویل شم چې مونږ یو ځل منې ک بیا دی لاړ پټ لاړ وته د شپې ټیم کې وته 15 ورځې سفر د مکه مکرمه نه مدینه منوره ته 15 ورځو کې دغه سفر او تکلیف سره ورسېده او بیا چې کله د مکه مکرمه ته ورسېده مدینه منوره ته ورسېده په مدینه منوره کې د دې بیماری نه د دې د تکلیف د وجه نه دا وفات شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ډېر لوی تکلیف ورسېده خو بیا دغه قاتل چې کوم د زینب قاتل او حبار ابن اسود د چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخ ته راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې معاف کړ معاف کړی د الله د رضا لپاره دغه رنګ سفیان بن امیہ رضی الله تعالی عنہ بعد کې به مسلمان شو هغه سره په مکه مکرمه کې دومره اسلحه وا چې خلکو به جنگ کولو نه دنه به په کریم باندې اسلحه وړه په حنین موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم دنه په کریم باندې اسلحه غستله او د یو توره تیار کړو په زهرو کې خوا او یو کس عمر اغله دغه توره ورکا ورته ته لاړ شه مدینه منوره ته او په دې باندې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یاد کړي به په اوه دا چې چا سره جنگي اغمري اپات کیږي نه دا داسې زهر دي ستا بچی دي ستا خزدا د دې کفالت زاغلم تر مرګ پورې به د دې کفالت زاغلم ته دا کار وکړه د لاړه چې لاړه التا یو صحابي وکړه مدینه منوره کې داغه بلا سي شک غونډه کې راغی هغه صحابي هغه ونی و پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بوتله پیغمبر صلی الله علیه وسلم لچ ورغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته پس اراده راغله ټول کې سه ورته وکړه چې صفوان بن امیہ هغه ماته چې دغه ارس را کړو ماته وی چې دا رنګي بکې او وی زمان نور اس اراده نه خو الته بچی میو دغه بچو د وجه نه چې ما دا کړی دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه معاف کړ دغه صفوان ابن امیہ چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه فتح کا نو په هغه موقع باندې ترسزه پورې دی تلو تختیدو بیا یکدم راغ چې اعلان خو شوی دی اعلان خدای چې معاف کی خلک راشه ورته مخه ته ورشه ورغه ورته ما معاف کړی ما معاف کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاف کړ ابو سفیان ورته په جنگونو کې تکلیف رسول دی په خندق کې څومره لوی تکلیف ورسول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا غینه باوجود پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه چې فتح کا د په مکه مکرمه کې سوی وی کوم خلکو چې د خپل کور ور بند ک هغه ته امن دی کوم خلک چې کعبه کې پناه واغسته هغه ته امن دی او کوم خلکو چې د ابو سفیان په کور کې پناه واغسته هغه ته هم امن دی نو ابو سفیان له بیا هم عزت ورک او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدا سے کول پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د قوم مشر به اغلب عزت ورکولو د قوم مشر ته به عزت نه کوله چې مثلا یو قوم راغ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تکلیف رسوله پریشانی رسولي او د هغه مشر راغ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه مشر له عزت ورکول ځکه یو قوم مشر دی نن سبا خو ټول یو بل پسې کنځلې کوي کنه بدره دی وای اوش دې ته ګوري نه چې دا مشر دی د قوم مشر دی د علاقې مشر دی د مدرسې مشر دی د علماو مشر دی د خلکو مشر دی دې ته ګوري نه بس کنځلې ورپسې کوي بدره دی ورپسې وای خلکو ته تکلیف رسي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا شونه ک بلکې ابو سفیان د مکه مشر په هغه ټیم کې وی دا کور ته چې څوک لاړه ته هم امن ورکو
نو لکه ابو سفیان خو یې معاف کو خو د هغه د کور کسان چې کور کې څوک پناه اخلي هغه هم معاف کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم. او بیا عثمان ابن طلحه نو هغه څه شو عثمان ابن طلحه سره د کعبه چابیانې وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخه ته راوستي د کعبه چابیانې راکا د کعبه چابیانې تیواغه سي پیغمبر صلی الله علیه وسلم کعبه ته دن لاړ کعبه کولو کا دن لاړ منځ پکې وکړه بوتان مات ک بیا بهر راوته لوی صحابه مخه ته ولاړ دي د ټولو زین کې دا خبره دی یو وی مال به د کعبه چابی را کوي بل وی مال برا کوي ځکه دا لوی یو خوش قسمتي وا د خاندان د پاره یو لوی خبره او چې چاله به چابی ملاوي دا لیکن عثمان ابن طلحه ولاړ دی عثمان ابن طلحه ته وی سره خیال لې وی ته ډیر کرم والا کسي او موږ ستا کرم نوازی کتلې ده ورته ویخه ادا سه کار دی هغه واقع دی یاد شي چې ما د مکې مکرمه نه هجرت کولو مدینه منورې ته تا ما وی چې لګه چابی را کعبه کې یو 2 رکعات کوم بیا زم نو زما په ځای باندې ته ولاړ لاندې زو ولاړم تا راته وی چې نه در کوم چابی وی ما ورته چې ورځ به داسې راشي چې ستا په ځای به زو ولاړم زما په ځای به ته ولاړې وی تاوی چې دا هم لا وخت راځي وی نه هغه وخت را کرانه کوي بالکل راغه خو یې زتا سره زیاتې نه کوم مونږ خو ستاسو خیالي چې حکومت بدلیږي یا نور څه کیږي چې هغه کم مخکینی حکومت سره د هغې چې د هغې باندې تهمتونه هم لګوي هغې باندې کله څه کوي پوه شي هغه هر څه ترې نه واخلي خبره پوه شئ که نه هغه هر څه ترې نه واخلي څومره ظلم کولی شي هغه عمره ظلم وکړي څومره زیاتې کولی شي هغه وکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چابي هغې سره وه واپس ولا عثمان ابن طلحه ته چابي ورکوي ستا خاندان کې به دا تر مرګه پورې تر قیامته پورې روانې اوسه پورې په هغه خاندان کې هغه چابي هغه را روانه ده ګوره د خپل دشمن سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وکړه یو ځل داسې وه یو واقع ترمذی شریف د مسلم شریف کې دا واقع ذکر شوی ده یو صحابي او ثمامه رضی الله تعالی عنہ دا د قوم مشر یمامه علاقه چې کومه ده د هغه ځای کې د قوم مشر دی ثمامه رضی الله تعالی عنہ د مکی مکرمه خلکو به د غنم د دن اغسته د چې کله ایمان وروړو د مکی مکرمه خلکو باندې غنم نه خرڅول ودا خلک دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کور نوم باروي سره د علاقې نوم باروي سره په هجرت مجبوره کړي دي او تکلیف هم ول ډیر زیات ور کړي دي د بوله نو ورکول د مکی مکرمه خلکو سوق یو وفد راولې غلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته سره د دې چې دشمنانی و مکی مکرمه خلک وی دي سمامه ته وای چې موږ باندې غنم خرڅ کی ځکه وی زمونږ په دغه کې قحط سالی راغلی ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د دینه چې دشمنانو سره د دینه چې تکلیف ور کړو هر څه برداشت کړ خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سمامه ته ویل اے سمامه چې څومره غنم دی غواړي ورکواله سمامه رضی الله تعالی عنہ بیا اغیلا غنم ورکو اضافي ولا ورکوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ویلي دي یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل دشمن سره دغه رویه ساتي چې زما د هغه سره دا رویه ده مونږ خو عجیبه خلک دا یو چې ما درته مونږ رور نه برداشت کوو مونږ ښځه خاوند نه برداشت کوي خاوند ښځه نه برداشت کوي په کور کې دې وجې نه جګړې مسلې دا ډېرې زیاتې پیدا شوي دي دومره زیاتې چې بس په لږه لږه خبره باندې طلاق ته خبره لاړه شي بس طلاق وشي په لږه لږه خبره باندې کورونه کې دغه اوازونه اوچتېږي لګي حالانکه مولانا شفیع تانوی رحمت الله علیه خپل موعظه کې یو واقع لیکلی ده هغه وی یو واده کړی ځوان و وی د ښځې نه دومره غټه غلطي وشوه دومره غټه چې خبره غلطي د طلاق وه چې دی ولا طلاق ورکړي دومره غټه غلطي وشوه وی دی ښځه ولا راغه ښځه ورته کېناست وی ما نه ډېره لویه غلطي دا شوې ده وی زه معافي غواړم وی دی چې زه بس ما د الله د رضا دپاره معاف کړي لکه دومره لویه غلطي چې خبره د طلاق وه وی دی ورته چې ما معاف کړي وی دا کس وفات شه او خپلې ښځې خوب کې ولیده چې الله رب العزت په دې یو معافی چې ښځه معاف که الله دې هم معاف که
صرف په دې یو خبره باندې الله رب العزت دې معاف کوي. موږ معمولی غلطیاں نه برداشت کوو، نه معاف کوو، حالانکه دا د ژوند ملګری وي او موږ هغه نه دغه کوو. او دا خواجه ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه بارک راځي چې د یو ځل یو کس ول راغو ملاقات لډیر لري نه کور ورته والو نو خزه ورته یا په کور نه وی چرته لري وی زه ورته ولې ویم چې چرته لري غوسه شو ورته سخت خبره ورته وکي هغه چې دا دومره لوی بزرګ دی د خزه ته وګوره دا خزه دومره سخته ده ویلار شه د ځنګل طرف ته بچرته وتی د راغه ځنګل طرف ته چې وی کته خواجه ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه په شعر باندې ناشته په شعر باندې او ځان سره کوړه نیولې شعر د پاره نو هغه ماری نیولې دي اور روان دي چې وی کته دلته دا حالت ته په کور کې د خزه دا حالت ته شیخ ابو الحسن قرقانی خواجه ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه هغه ته د کسویل ویجه استاد کور ته ترم ویزه حیران شم چې د بزرګي دا حالت ته او په کور کې د خزه دا حالت ته ویتا ته پته ده چې الله مال دغه ولایت را کړی د بزرګي را کړی دومره لوی درجه چې را کړی د خزه د وجه نه را کړی چې زما خزه دومره زیات بد مزاج ده او زه هغه برداشت کوم اجازه هغه برداشت کوم الله مال دومره لوی ولایت راکړه دومره لوی ولایت راکړه بلکې تاسو تفسیر مظهری به کتلی دا تفسیر مظهری او مشهور تفسیر دی دا لیکلی قاضي ثنا الله پانیپتی رحمت الله علیه لیکلی دی او دا چا داغه شیخ چې کومو خواجه مظهر جان جانا رحمت الله علیه دا هغه شیخ تفسیر یو لیکلو د شیخ په نوم باندې ولیکلو مظهر جان جانا رحمت الله علیه یو داسې عجیب سړیو چې په هغه ټیم کې شاه ولی الله رحمت الله علیه موجود وو شاه ولی الله رحمت الله علیه وی د کشف په ذریعہ باندې سګورم چې دا ټول دنیا زما په تلی کې ده او په دنیا چې څه نظر اچوم په دې ټیم کې د مظهر جان جانان لوی بزرګ ماته بل نخکاری اوش الله ورته یو ځل الهام وکړو زړه کې ورته خبره واچوله وی ک ولایت غواړي او بزرګي غواړي نو د فلانه خځه سره نکاح وکړه هغه چې هغه خځه سره نکاح وکړه هغه خځه انتهایی سخت خځه وه بد مزاج خځه وه الله رب العزت لوی ولایت امر ک بزرګي مولا ورکا خیر دی وفات شو چې وفات ش قاضي ثنا الله پانیپتی رحمت الله علیه وی دا پانیپتی دا یو طرز دی د قران وی ما دا سو چې ما د شیخ دغه خزا دا مې خپل پانیپت تراوستا کور مې ولا ورکو مارته چې بدل ته اوسېګه هر څه ذمہ داری زماده بدل ته پاتې کیږي وی الله رب العزت د هغه د بزرګي د وجنه د خزینه پانیپت کې دومره لوی کار واغسته چې تاسو ته پته لري چې د پانیپت یو لهجه ده او هغه لهجه زیات تر د خزو سره ملاويږي د خزي आवाज سره ملاويږي هغه لهجه ا دې ډېر دومره پر یو کور کې دومره د قران خدمت وکړي چې هغه لهجه د دې په پوره دنیا کې خورا شو الله رب خو هغه الله رب العزت په دې باندې ولایت ورک بل طرف ته خزه ته وګوري خزه هم چې دنو هغه برداشت نه کوي خزه هم چې دنو هغه په لګ خبره باندې کور ته لاړ شي حالانکه غټه خبر راځي انسان برداشت وکړي د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ دغه خور وا داغي نکاح شو واده وشو نو دغه خور یو ځل ناسو کور کې خاوند راغو خاوند ورته لګیا شو غوسه شو بد را دی ویل او دې چې دنه د سرخ کته کړي دی بل طرف ته خبري اوري چې پته ورته لګی چې زما خاوند ټول غوسه وستا او بالکل غوسه سړ شو خبرو اندازې نه معلومات وشو وی دی ورته مخ راوړلو د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ دا خور وی مخ ورته راوړل وی دا سی ورته کته په خنداش ورته وی خاوندو ورته په خنداش چا په خنداش ورته غوسه ختم شوی او بس ما می چستا غوسه ختم شي او وستا غوسه ټوله په خندا ختمي ویلاړه ختم شو خوش خبره دی پورې کوم چې مونږ یو بل برداشت کو مونږ کې مسله دار چې مونږ یو بل نه برداشت کو په کورونو کې یو بل نه برداشت کو په علاقو کې یو بل نه برداشت کو خوش او تاسو وګورئ نن سبا دغه وټونه تیر شو په دې وټونو کې څومره بد حالت روان دي
دا ټول د سر نه واخلې تر اخره پورې چې دا زه تاسو ته ما دا دومره واقعات د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وویل، دا دومره خبرې ما چې وکړې صرف دې دپاره ما وکړي چې یو بل برداشت کړو، یو بل سره ګزاره کوو. یو کس به وي بد اخلاقه، بد کرداره به وي، کنځلې به کوي، بدې ردې به وایي، وش خو بل کس د هغې جواب به نه ورکوي. چې جواب نه ورکړي هغه خپله چې دی نو په هغې کې غوسه هم شي، هر څه شي چې چاله جواب نه ورکړي هغه زیات غوسه کېږي چې ما ولې جواب رانه کړه. او خدای تعالی د ستا بدل هم بیا اخلي. ګوره ابوبکر رضی الله تعالی عنہ یو کس سره ولاړو، خبر راغو نو کس ورته لګیا دی خبرې کوي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم راغه هلته ودرېده او خبرې د هغه کس اوري. چې کله ابوبکر رضی الله تعالی عنہ جواب ورکړ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان شو. ابوبکر تعالی عنہ حیران پاتې شو چې هغه خبرې کولې، ما ته خبرې کولې، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولاړو خو چې ما یو خبر وکړ، پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تاسو وکړه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته څومره ښکلې خبره وکړه، وی چې کله هغه درته خبرې کولې تا ته، نو تا سره الله رب العزت یو فرشته ودرېله ستا طرف نه ورته فرشتې جواب کولو، وی چې کله تا خپله جواب ورکړو نو فرشته لاړه، نو زه هم لاړم. نو چې کله ته جواب نه ورکړې ستا د طرف نه فرشته جواب ورکوي، یعنی ستا د طرف نه الله مدد کوي. اوش لکه پرون په دې باجوړ کې داسې یو واقع راغی، ملګرو وویله چې هلته یو پاټی والا و، تاسو ټول پوهیږئ چې کومې پاټی والا و، هغې چې دی هغې وګټله، نو چې کم کیمپ د علماو کیمپ و هغې کې علما ناست وو، اوش او هغه ټول هلکان رامنډې وواله، د هغه علماو مخې ته یې بنګړه واچوله، ګړی شروع کړو، تیز ډیګې ولګولو، هغه ټول علماو سر ښکته کړه، هېڅ یې ورته ونه ویل، سر یې ښکته کړه. ولې د دې د برداشت به بیا وهي نه، برداشت به بیا وهي نه، یقینا دا داسې ده. دې وجې نه خپلو کې برداشت پیدا کړئ، په کورونو کې رونه خپلو کې برداشت پیدا کړئ، دارنګې ښځو سره، بچو سره، د کور خلکو سره، ګاونډ سره، په دفتر کې خپل ماتحت چې کم دي هغوی به درته بعض اوقات سخته خبره وکړي، نو ګوره ته الله رب العزت څومره نافرماني کوې، نو چې د الله رب العزت مونږ ډېره زیاته نافرماني کوو، بیا هم الله رب العزت وایي کان الله علیما حلیما، چې زه پوه یم، علیما داسې پوه یم چې بل څوک ستا په ګناه د سره پوه نه دی، او حلیما بیا هم برداشت کوم، بیا هم زه ستا ګناه برداشت کوم، بیا هم زه تاله عذاب نه در کوم. نو کم از کم تاسو هم یو بل برداشت کوئ، تاسو هم یو بل سره ما ورته وویل تخلقوا باخلاق الله، د الله په اخلاقو، الله چې کوم اخلاق مونږ ته ښایي په هغې سره مونږ ځان مزین کړو، یو بل سره دغه جګړې پرېږدو، دغه تو مې پرېږدو. او یاد وساتئ بزرګ ما درته وایي چې هغه نه دی چې هغه چې دی نو هغه وس نه رسي او هغه وایي چې ما برداشت وکړو، بزرګ هغه دی چې هغه وس رسي او هغه بیا هم وایي چې بس زه برداشت کوم، څه ورته ویې منه. لکه ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل پهلوان هغه نه دی چې یو کس اوچت کړي او دې ځمکې لی راوبغئ، پهلوان هغه دی چې هغه څه وکړي برداشت وکړي، قوت شته، طاقت شته، انتقام هم اخیستی شي، بدله هم اخیستی، هر څه کولی شي. وایي نه نه زه چې دی زه به دا نه کومه، ځکه چې زه به ځان کې برداشت راولم، زما عزت مندو چې مونږ ځان کې برداشت راولو، خپل ملګري برداشت کوو، خپل ګاونډ برداشت کوو، خپل د کور خلک برداشت کوو، داسې به ډېرې موقعې ځي راځي، مونږ ولې ځان پې خرابوو. تاسو په دې سوشل میډیا سره تاسو ټول وابسته یې، د سوشل میډیا باندې تاسو وګورئ څومره یو د بدتمیزۍ یو طوفان ګرم دی، څومره کنځلې کېږي، څومره بدې ردې ویلې کېږي، او سخت نه سختې کنځلې ویلې کېږي، اوش بدې ردې ویلې کېږي. دا چې دی دا خو نه دي ویل پکار، د صحابه او د صحابیاتو ګستاخي پکې وشوه، اوش دا چې دا الفاظ استعمالول داسې طرف ته تلل، دا لکه دا خو مونږ ته اسلام او شریعت دا مونږ ته نه ښایي. اوش دا چې دی دا الفاظ استعمالول داسې طرف ته تلل، دا لکه دا خو مونږ ته اسلام او شریعت دا مونږ ته نه ښایي.
خوش دا خو هغه چې دینو د غیرو طریقې دي او خصوصا قادیانیان په دې کې سرګرم دي چې زموږ دغه نوجوانان دغه مسلمانان دا چې بل طرف ته بوزي گمراهي کې دی یو بل سره واچولی شي الله رب العزت زموږ د ټول ناراضي وګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين